اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. یوم یجمع اللہ الرسل آغا ورز چی جمع بکی اللہ تعالی پیغمبران فیقولو نو اللہ تعالی بوئی دے پیغمبرانو تا ماذا اجبتم سجواب درکڑے شوے ہوتا استا. نو پیغمبران علیہم الصلوات و تسلیمات دوی با میدان محشر کی اللہ تعالی با تپوستے کئی چکل تاسو دعوت ورکو دا خلق جواب اور رد عمل سو. یوم یجمع اللہ الرسل ولی سکڑا خانا آغا ورست جمع کئی اللہ تعالی پیغمبران فیقولو نورتبوئی ماذا اجبتم سجواب در کریشو تاستا کلچ مدعوت ورکو قالون دویبوئی لا علم لنا زمونگا حس علم نشتا. یعنی تفصیل مونگتا ندے معلوم ذکر دا ہر انڈیویجول متعلق مونگ سے نشو گئی دا ہر انڈیویجول متعلق اور دا ہر انڈیویجول پہ حوالہ تب وہ یہ قول اللہ انکا انت علام الغیوب تاکیق سرت پوئے پٹولو انسین او بے خبر خبرو باندے اذ قال اللہ یاد کاغچوئے اللہ تعالی او عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیکا یاد کا نعمت زما تابانے وعلا والدتکا اپمور صابانے اذ ایتکا زرمات زکمات تائید کرے تو بروح القدس پتائید روح القدس بانے ہولی اسپرٹ جبریل امین. روح القدس مانا جبریل امین. تو کلم الناس خبر کو لیتا خلق سرا فی المادے پزنگو کی تاسم زنگو ہوئی ورطا کریڈل تو کلم الناس خبر کو تا خلق سرا فی المادے پزنگو کے. نو ضروری دا کہ عیسیٰ علیہ السلام دے زنگو کے پروتا اگر کہ ہر معصوم دا خلق دا زنگو انتظام کئی خدا محاورہ دا کہ تو کلم الناس فی المادے خبر دے کول خلق سرا پزنگو کے یعنی معصوم ویلا دا خبر پوزیشن کی نہیں خبر شروع لی تو کلم الناس فی المادے خبر دے کولے خلق سر فی المادے پزنگو کے وکہلن خبر بکے خلق سر پزمانے دا کہولت کے پزمانے دا کہولت کے نڑنبے خو زنگو بانے تفصیل وایو بیا با کہولت گورو سورہ مریم. آیت نمبر 14 نواخنا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم تر آیت نمبر 3 شاسلو درس پورے بلکہ وہ درس پورے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم یاد کا کتاب کے واقعات مریم اذ انتبذت من آلیا چکل دایو جانب تشوا من آلیا دفیملی خپلنا مکانا شرقیہ شرقی پلیس تا ایسٹرن طرف تا لڑا. کم طرف تا لڑا؟ ایسٹرن طرف تا. فاتخذت من دونهم حجابا دی انیس دے فیملی خپلنا حجابا پردہ یعنی سترگونے پناشوا. فاتخذت من دونهم حجابا مانا سترگونے پناشوا. فارسلنا الیہا الیگ منگدیتا روحنا روح پل جبریل. روح پل مانا جبریل. فتمثل لها بشرا سویا ناغا متشکل شدیتا انسان برابر وقو فرشتہ خوراغ ورتا فشکل دے انسان کی. قالت نو دے ورتوے انی اعوذ بالرحمن ز پناہ غوالم پر رحمان سرا. انی اعوذ بالرحمن پناہ غوالم پر رحمان سرا من کدتانا. ذکر ز پردے خزین تا پردے سڑیر سنگ دی تنہا ځای تراله
څنګه دې تنها ځای ته راغلی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا یخلون احدکم بامرأة اجنبیة الا وثالثهما الشیطان. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله په تنهایی کې یو اجنبي ښځې سره شي نو شیطان فوراً هلته جمپ وکړي چې دا موقع ده چې د اخلاص نشي. دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع کړی ده چې اجنبي زنانه سره په تنهایی کې به نه ودرېږي نه به کښېني ورسره، ځکه شیطان هلته خپل کار کوي. وی فرمایل لا یخلون احدکم بامرأة اجنبیة الا وثالثهما الشیطان. نه ځان لکېږي نه تنها کېږي یو د تاسو د یو اجنبي ښځې سره مګر درېم په دې میاشت کې شیطان یې دې طرف نه دا ښځه پمپ کوي او هغه طرف نه سړی پمپ کوي. نو دا شی چونکې د مسلمه اصولو د مسلمه اخلاقو خلافو دې وجې نه حضرت مریم اعتراض وکړي چې ته خو بیگانه سړی څنګه راغلی ما خواته. قالت دی ورته ویلنی اعوذ بالرحمن زپنا غواړم پر رحمان سره من کدتانا ان كنت تقیا کته یریدونکې د الله تعالی نه که د خدای یره دی وي نو باید چې زمونږ شیخ رحمه الله فرمایل وی د سرو زرو یو لوی ډیرې د سرو زرو یو لوی ډیرې چې دا بلډینګ کې شاته پناه کېږي دومره ډیرې دا وی ما ته حواله که ما باندې یقین ساته چې زه به نو کم خیانت زه به نو کم خیانت وی دا ټول کله ما ته به طور امانت حواله که مالی اعتبار سره یقین ساته چې زه به نو کم خیانت. حالانکه د شیخ عمر هغه وخت کې اویا کاله صحیح خو وی فرمایل وی ښځه اجنبي که ما سره تنهایی کی شیطان میس کې دی یقین مه ساته چې شیطان به خپل کار نه کوي. یعنی دا شدید احتیاط په حواله خبره کوله. قال انما انا رسول ربک جبریل امین وی خبر دادا ز قاصد ربک د پروردگار تا لاهب لک چې درکم تا غلاما زکیا یولک زکیا پاکیزه. زکیا معنا پاکیزه. قالت دیوی انا یکون لی غلام سرنگ بیما دا پارا لکینی بچے ولم یمسسنی بشر حالانکہ ند ٹچکڑ مالا بشر یو سڑی پنکاح ولم اکو بغیان انیمز یو خز زناکارا و بدکارا. بغیان مانا زناکارا نو مانا دارا چی بچے خو پیدا کی د نارینا او زنانه یو ځای کېدو سره او یو ځای کېدل په دوه طریقو باندې لیجیټیمیټ طریقه نکاح یا الیجیټیمیټ. نو هغه وی چې ما ته خو چرته د سړي لاس هم نه رارسېدلی نه په لیجیټیمیټ طریقه نه په الیجیټیمیټ نو دا بچې به څنګه پیدا کېږي. قال جبریل وی کذالک همدغه رنګې به قال ربک ستا پروردگار ویلی دی وعلی حین دا کار ما ته ډېر آسان دی. حین مانا آسان. هو علی حین دا ما ته ډېر آسان دی ځکه چې الله تعالی ته هیڅ کار مشکل نشته. یعنی دا نه چې دا کار ورته آسان دی نو کارونه ورته ګران دي. یعنی دا کار ما ته آسان دی لکه د عادي کارونو. مثلا ورسره دا وایي چې دا کار ما ته آسان دی څنګه لکه د عادي کارونو. قال ربك وعلي حين ولنجعله آية للناس جزو گزم دا بچے آیتا یو نشانی للناس دا خلق دا پارا ورحمتا منا او گرزم رحمت دا جانب پلنا. نو رحمت پا مانا دا نبی رحمت پا مانا دا پیغمبر چی پیغمبر ہے وکان امرا مقضیا. جبریل امین ورته وی چې ستا ریزرویشنز څه شي ستا ریزرویشنز دا اوس یوزلیس دي ځکه دا کار خدای فیصله کړی دی چې فیصله کړی دی اٹ هیز ټو بی ډن. دا کار به خامخا کېږي لہذا ستا ریزرویشن په دې لاره کې د معنا نه لري. وکان امرا اددا یو کار مقضیا فیصله شوی فحملته نو حمل واغست مریم د دې بچی حملته حمل واغست مریم د دې بچی او څنګه واغست حمل دا ځای محفوظ ساته او لاړ شه سوره تحریم ته. نہیں سورہ تحریم نا سورہ تحریم دا تویشتہ میں پارے بالکل آخری آیات تویشتہ میں پارا بالکل آخری آیات
ومریم ابنت عمران التي مریم لور د عمران آغا احسنت فرجا چې هغه محفوظ کړو بدن خپل. فرج خو اصل کې وای پرایویټ پارت ته بدل ته مراد څه دی؟ بدن. احسنت فرجا چې هغه محفوظ کړو بدن خپل. نو څنګه محفوظ کړو؟ چې کله هم نارینا دا بدن نو ټچ کړي، نه په لیجیټیمیټ طریقه نه په انلیجیټیمیټ. صحیح؟ یعنی دې بدن ته چرته نارینا لاس نو رسیدلی. ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجا فنفخنا فيه من روحنا مونږ پکې وه په ګریوان لدې کې. تاسو ګریوان وایي؟ څه وایي؟ ګریوان. فنفخنا فيه ځکه پیغمبر علیه السلام تفسیر کړی فی جیب الدرعها د قمیص په ګریوان کې، د قمیص په ګریوان کې. جبریل امین کا فنفخنا فی من روحنا من پکیوا پگریوان د قمیص د دے کے فنفخنا فی من روحنا وصدقت بکلمات ربها ادی مریم تصدیق کرو د کلمات پروردگار پر و کتب د کتابونو د الله وکانت من القانتین او وداد تابعدار مخلوق را. قانت مانا تابعدار، مطیع، اوبیډینٹ. نو دغه ځای واضح کو چې جبرئیل امین پوکی سره جبرئیل امین څوک تاسو هم پوکی وای بس دا چې پوکی وک د دې پرګننسي وشو. دا خو د خبره ته وې دا اوس سبق کې دغه چې دا ورته راي په شکل له وسړي هغه ورته زخوا اجنبي خزم ته څنګه ما خاطر راغله هغه ورته ز اجنبي سره نه انما انا رسول ربک. ته خبره یاد ساته کنه ذکر مختلفو ځایونو سره چې دا ټول خبره کمباین کړي، چې دا ټول خبره جاین ټوګیدر کې. اوس واپس راشي سورہ مریم ته. تو ګور سیف الله خان د پر بیا واپس آیت نمبر 11 وګور سورہ مریم. ته کوم مائده کې یې سیف الله خان سیف الله خان دا میلې چې کله بس دا ځین د کنفیوز شي کنه. شوف دا شنو په دا اول واره دای په څنګه شکل سره راغی. دا خو دغه خبره اوس دی شو. انسان په شکل راغی. ته ولې سبق روکی؟ آیت نمبر 11 فاتخذت من دونهم حجابا دیونس من دونهم د فیملی او د خاندان خپلنا حجابا یو پردیونی ولا یعنی دا څنګه شو څه شو فتمثل لها بشرا فارسلنا الیها ولېږه مونږ د مریم ته روحنا روح پر جبریل روح پر معنا جبریل فتمثل لها متشکل شدیتا بشرا سویا پشان د انسان برابر یو انسان شکل پور طرف. قالت دیوی انی اعوذ بالرحمن منکا ویزا پناہ غوانم پر رحمان سر ملک دتانا ان کنت تقیان کتیری دل کے دا خداینا سرنگ ایک نبی خود خواتر آلے. قالا اغورتوئے چھ ڈونٹ وری سب لخانا آیت تا گورا انما انا رسول ربک ویزا قاصد یم دا پروردگار ستا تاسو قاصد وائی پیغام رسان صحیح. انما یا موجود دور کے ورتوئے انوائی سوئی ورتا انوائی ENVOY انوائی. قال انما انا رسول ربک ویز رسول دا پروردگار ستایم اصلا پر راغلے لأحبلکی چیو بخشمتا تا غلامن یو الگ زکیل پاکیزہ الگ زد خدای طرف نراغلے چی تا تا یو پاکیزہ الگ درکم نو زین درکم زد چار طرف نراغلے خدای طرف نراغلے. قالت نو دیوے ان لا یکون لی غلام سنگ بای ماد پارالک ولم یمسسنی بشر حالانکہ مالا نرے ٹچ کرے او نارینا پنکا سرا ولم اکو بغیل انیمز زناکار خزا. نو ماتا خود نارینا لاس نظر رسیدلے نہ پا لیجیٹیمیٹ طریقہ نہ پا اللیجیٹیمیٹ. نو بچے کو پیدا کی دا نارینا ٹچ سرا اس پوچھ سے بڑا خانا. قالن دور تووے کذالک دغه رنگی بھئی سوک نارینه بتا ٹچ کئی نا کذالک مانا یعنی کیس بم دغه رنگی سوک نارینه بتا نہ ٹچ کئی. قال ربک هو علی حین
قال ربک هو علی هین دورت اوئے چستا پروردگار وی هو علی هین دا کار ما تا آسان دے ځکه خدای ته هیڅ مشکل نشتا مونږ ته خو بازی کار آسانی او بازی کار مشکل وی ځکه چې مونږ په اسبابو کار کوو مونږ په اسبابو کار کوو نو کله اسباب وافر وی او کله نه اسباب وافر وی او خدای خو کار په اسبابو کوي به اسباب کوي به اسباب نه خدای به اسبابو کوي نو چې الله به اسبابو کار کوي نه هغه لپاره آسان او ګران هیڅ نشته ولنجعله آیة للناس خدای په موټر سایکل نه کوي صحیح ده نه موټر ته ضرورت او نه موټر سایکل ته ولنجعله آیة للناس تاسو غواړئ چې بلاګانه ولې ګرځي ده ډیره حالانکه ډیر سفر خو فرید خان کړی دی فرید خان بلا ډرایو کړی نه ولنجعله آیة للناس عبید پارا چوگر دودایا و نشانی للناس خلق د پارا ورحمتا من نو دا به نشانی خلق د پارا چې الله دې ته وایي چې بے اسباب کار کوي الله څه ته وایي بے اسباب کار کوي ورحمتا منا وگر دودا بچے رحمت د جانب خپلنا نو رحمت څه ته وایي پیغمبر ایته وکان امرا مقضیا اتدا کار فیصله شوه فحملته نو دی پریگننسی واغستره دی بچی او څه سره واغسته پریگننسی هغه آیت بیات ساتي فانتبذت به نو دا یو جانب تشوا د حمل او پریگننسی سره مکانا قصیا یو ځای لري تا تر اوسه خو صرف د خپل فیملی د نظر نه پناشه هوا اوس چې دا پریگننسی واغسته اوس خو کله پرې ودا اوس څوک کله پرې خو دو چې دې افټر افیکټ څه خلک به زما متعلق شوی چې دا پریگننسی چرته رااله نو مکان قصیه معنا ډیر لري ځای ته رااله څه جوړ شو ډیر لري ځای ته رااله هغه ځای ته وای نظرت سوی ورته نظرت د دې وجه د دې چرچونه نظاریان شته ها نظاریان چرچ دا د عیسی علیه السلام کلی ته منسوب کړي صحیح او کوم ځای چې عیسی علیه السلام پیدا شوی ته بیت اللحم سوی ورته بیت اللحم نو تاسو به کله لیدلی بیت اللحم چرچ دلته په امریکا کې دی دی بلبو باندې برابر شي بیت اللحم فاجاءها المخاض او عیسی علیه السلام ته وایي د دې پاکستان کله کله په دې ټي وي باندې راځي کنه نو دوی وایي جیسس اف نظرت دا ډېر وایي جیسس اف نظرت نو نظرت ما دلته نه کتل دي نږدې نه دلر نه کتل دي ځکه د جارډن بالکل شمال مغرب کارنر تلاړه د جارډن کم کارنر ته شمال مغربي کارنر ته نو دا شمال مغربي کارنر یو دور لوی غر دی نو هغه غر ټاپ ته ختم صحیح نو دې سایډ ته دې طرف ناراضي دریای یرموک سره دریای یرموک در سیریا د غاړه راځي دریای یرموک دې دریای اردن بیا ډول یو ځای کیږي بیا دواړه یو ځای کې دغه یو لوی تالاب دی هغه کې یو ځای کې دواړه ته تبریه سوی ورته خلیج تبریه او دغه وعلیکم السلام او دا جنگ ډېر لوی چې تبریه په اوبو باندې دی ځکه چې چا سره هغه علاقه کنټرول کړي نو بس هغه اوبه ټوله دغه کنټرول کړي صحیح نو دریای یرموک راځي اوس دا دریای یرموک ته دا دریای اردن راځي دې ته ځای کېږي دې ځای دی هغه غر په دې ټاپ باندې زو درېدو دا دې چې د غرونه دي دا د سیریا علاقه د اوس اسرائیل سره کنټرول کړي ګولان هایټس دا ګولان هایټس د زرخیز علاقه ده او ګولان هایټس ته تللی دي نو صرف په دې وجه نه یو خو سټریټیک پوینټ ته الته سیریا کنټرول کوي سټریټیک پوینټ ته سیریا کنټرول کوي او مثلا په ټول دنیا کې د اوبو روانه راځي نو دا ځای سره پرنه ولې چې دا دریا به دا دریا کنټرول کوي خبره ده کړه اوس دا د دریا اردن دی د دې دریا اردن نه دی خو غرونه دي لوی غرونه دي دې دا یو لوی غر دی دلته نخکاری او دې دا بل غر دی مېس کې داسې کینین ونه دی
صحیح نو دغه کینین چې څنګه شروع شین دغه ویلید نظرت خبر ځین کې راځي خو تاسو پیسې نه لګوي نو پیسې مله ګولې نو بس چرته مو ټیکټ مې کټه غوښته موږ له ګولې کلی ګو صرف الله خان څنګه فرید خان ته هوا ہے فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة راوست دیلا المخاض درد زی څه شی ورته وایي ها د ډیلیوري کم درد چې وي هغه ته فارسی کې وایي درد زی څه شی ورته درد زی انګریزي کې ورته سوري نو دې په اړه خاص لفظ دی کرامپس یس فأجاءها المخاض دا کرامپ راوستا الى جذع النخلة تنه د خرماو تا د خرماو یو وچه تنه ولاړه د خرماو یو وچه تنه ولاړه نو دا د درد وجراله هغه ته لینینګ وکړه هغه ته فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت دیوی یا لیتنی کاش کز مت قبل هذا چمړشه مخکې د دې څخه وكنت نسيا منسيا اشوي ولې نه خلاف معمول علماء فرمایي درې میاشتې ټوټل فاجاءها المخاض الى جذع النخلة راوست دیل درد زی کرمپس الى جذع النخلة اغتنی د خرماو تا قالت دیوی یا لیتنی کاش کے زمت تو چمړشه قبل هذا مخکر دینا وكنت نسيا منسيا اشوي ظهيره تیرا فارغاټن څه څه هیره تیرا چې چا مې ذکر نه کولې ځکه چې اوس دا بچي ډیلیور کوم چې دا بچي خلکو له جواب څنګه ورکوم اوس د دې د پریګننسي څنګه رااله نو دا کومه وې چې الله تعالی کار کوي به اسبابو الله تعالی کار کوي به اسبابو خو په اسبابو دنیا کې هم دغه په خپل پریګننسي بغیر د ټچ د میل سیکس نه بغیر د ټچ د میل سیکس نه نو دې لپاره یو سپیشل لفظ ولکه دې ته وایي پارتینیوجینیسس زوالوجي کې ورته وایي پارتینیوجینیسس PARTHENIO پارتینیو جینیسس GENISIS جینیسس دې عمل ته وایي پارتینیوجینیسس نو الله تعالی دواړه قسم سپرمز دا ډیولپ کی په یو باډي کې الله دواړه قسم سپرمز ډیولپ کی په یو باډي کې the same practice is taking place in insects certain insects هغه کې ته میل او فیمیل سیکس نه کوي هغه کې په خپل پارتینوجینیسس باندې بچي پیدا کیږي صحیح نمبر 1 نمبر 2 په پلانټس کې بلاډر پلانټس داسې دي هغه کې کی سیلف پالینیشن SELF POLINATION سیلف پالینیشن نو په انسیکټس کې هم دغه شی د بلا برډز کې هم سیلف پالینیشن کیږي دا مرغابي ده مرغابي په دې مرغابای کله سیلف پالینیشن شروع کیږي میل سیکس میل سره سیکس نه کوي هغه شروع کی سو کی هاور کول شروع کی خو بس فرق یې دار چې هغه هانه بچی نه پیدا کیږي خوراک لپاره خو او کوي خو کوم بچی چې بغیر اکما هغه چې بغیر د میل د سیکس نه پیدا شي نه هغه نه بچی نه پیدا کیږي ها غاتر سي قچرا صحیح شو نمبر 2 او نمبر 3 سیکسوال ریپروڈکشن وی ورته دا درې مولکه دوسری لیکل نمبر 1 سیلف پالینیشن نمبر 2 پارتینیوجینیسس نمبر 3 سیکسوال ریپروڈکشن Now it takes place in certain birds, insects and plants as well. So the same thing happens in the body of Sayyidah Maryam radiyallahu ta'ala anha. فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ راوست دیلا المخاض cramps CRAMP مخاض فارسی کې ورته موږ سوال درد زه پښتو کې ورته د لنګون درد سوې ورته د لنګون درد د ټول نه زیات تکلیف دی فاجاء المخاض الى جذع النخلة قالت دیوی یا لیتنی کاش کز مت قبل هذا چمړشه مخکې د اکرنس نه چې د واقع نه مخکې مړشه دی
وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا اشوز ہیر تیرا فناداها من تحتها. ابلم پکی یو متواتر قرات فناداها من تحتها. فناداها من تحتها آواز کدیتا من تحتها دلان دے دینا. نو دلان دے سوکوی ڈیلیوری نے بعد بچے فناداها من تحتها. ابن عباس فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فناداها عیسیٰ من تحتها. نیو بورن بیبی نیو بورن بیبی اگر دور اور کوٹے معصوم اگے آواز کو آتا ځکه دا غریب ډیره په وریس کې وا ډېر تکلیف ولته بچی ډیلیوري وشو دلته څه وشو د بچی ډیلیوري وشو نو د بچی ډیلیوري یا زنانه هسپتال کې چې په سټیشن باندې دغه څه پرته خو په کلو کې چې ویني هغه بیا داسي دغه سی نو د بچی ډیلیوري وشي نو دا ډیلیوري دغه څه شو بچی ته لاندې پروت ادا غریبه یو طرف ته خو هغه د ډیلیوري هغه درد د لنګونه غدر او بل طرف ته د ذهني ټینشن چې د خلک بسوي صحیح. نو عیسی علیه السلام ورته आवाज ورکړ صحیح شو. عیسی علیه السلام ورته आवाज ورکړ. And in such like situation you have to have some indication supernaturally or metaphysically. صحیح. It will make you satisfied. That's all story. Saif Allah Khana, in such like situation you need some indication supernaturally or metaphysically. It can satisfy you because physical satisfaction will never work. Yo aam banda ka taala sura mein hausala jodai. He wants to encourage you. It will never work. But if you will see something supernaturally, yes, it means I am protected. Say, da kala kala sare der disturb me. Asa khawne khob guri. Supernaturally. Huh? Yes, he sees something in his dream, so he becomes satisfied with. Oh, da khu dream no. Da khu so. Da khu wisha wa hakikat. فناداها من تحتها آواز کدیتا دی نیو بورن بیبی من تحتها دلان دے دینا اللہ تحزنی چی فکر من کے گما ڈونٹ وری قد جعل ربک. Now at that time she was in need of certain things. Number one جسوں کی encourage کی satisfaction. Number 2 psychological relief. And number 2, she was in need of some soft drinking water which was not available there. Ubanevi landi yo khwal wuch tas khwal wai war walo yes walo chi wina ga laga da se gondi bio da khwal chi da lak khurul faraqu di mu ta khwal wai څه نه ډمبکه ده نه بهیږي پکې خوچو صحیح شه نه دي ته وب په کار وې هغه خړ یو زمانہ کې خو به وي پکې وب خو دغه خوچو صحیح. نو دا بل سټیسفیکشن چې اعلی په سډن هغه خړ ورته تام شو هغه بیا وبروانه شي صحیح. that was another indication. قد جعل ربک تاکہ سرا گرزول پروردگار تا تخت کے لاندستانا سرین یووالو تلغون دے لاندے لڑشا دلتا والکی اوبر وانی شوی دی حالانکہ دیتا that was known to Maryam that there is no water in that water, there is no water in that water. The over satisfaction. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ هَزَّ يَهُزُّ هُزِّي وَهُشِّي وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ أَوْ وُشَنَوَا وُسَنْدَوَا تاسوي ورته سندول. وَهُزِّي إِلَيْكِ that was satisfaction. A third one, otherwise that was a dry trunk of that palm tree she was leaning to. देखे तकिया वाला कम लड़की था अगर लगे तो कुछ संग लगे कुछ ना अल्लाह ताला ورته وي چې دا یو دریم سټیسفیکشن دی او دریم انډیکیشن دی چې ګورای چې خجوره وشي خرما پکې وشي سوشي خرما پکې وشي. وَهُزِّي إِلَيْكِ أَوْ وَسَنَوَا وَسَنْدَوَا أَوْ وَشَنَوَا ځان طرف ته بِجِزْعِ النَّخْلَةِ دا dry trunk of that palm tree دا وچ لرګي یا وچ تنه د خرماو تساقط علیک راو بغرزی تابانے رطبا جنین تازہ خرما. جنین مانا فریش, جنین مانا فریش.
رطبا جنیا تازہ و فرش خرماوی فکلی نخرا من الرطب دا خرماونا واشربی اوسکا من السری دا ولینا وقرری عینا ایخ وسترگی افرحی بولدکی افرحی بولدکی خوشیگا پا بچی خپل فَإِمَّا تَرَيِنْ لَا كَتُوِنِي مِنَ الْبَشَرِ انساناننا اخذن سوکم نو یقیناً باغتانا تپوس کی انا لکی حاضا دا بچے چرتا فقولی طاقت وایا انی نظرت للرحمن صوما ما پلج کردے دا پروردگار دا پارا صوما روزا عن الکلام قرری یخی کستر یخبلی ترین تو اوینی تو فَإِمَّا تَرَيْنَ لَا كَچَرِ اوینی تو من البشر دا انساناننا خدن یوکس فقولی نورتوایا انی نظرتو ما پلچ کرد رحمان دا پارا صومن عن الکلام صومن عن الکلام روزہ دا خبرنا کم روزہ میں دا خبرنا او دا شریعت دا یہودو ادالتو لکا دا شریعت دا یہودو a pledge regarding fasting included automatically not to speak. چه روزے نو خبر بن کے صرف دانا چی جائز بکے ناجائز بن کے دا غی قانون داو چیز سے بن کے اور خبر بن کے ہاں دا اس سے فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي نُوَايَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا چه ما پلچ کرے دے رحمان دے پارا صومن روزہ فلن اکلم اليوم ہرگز دے خبر نہ کئی ما سرن رضی انسیا یو انسان فاتت به قومها تحملو فاتت به دیراوست دا بچے قوما قوم فلتا تحملو فی حجرها تحمله فی حجرها پغیش کی راغستو تصغیر بھائی وقت پغیش کی راغستو قالو دوئے یا مریم او مریم انا لکی حاضا چرتن دیتا یا قالو یا مریم دیورتوئے او مریم لقد جیتے تاکی سرطان راتر کردے شیئن یو عمل یا یو سسفرین ذا فریت عظیمت دا فیبریکیشن دے The fabrication, in a sense that you are not a married woman. So it means this is illegitimate. Deta firiyawai. Kadhibatun azimatun. Kadhibatun azimatun. Dalui drug di dalui gandhi chartan rawda. Ya ukhta Harun o khord Harun. Lam yakul laha ayyu akhin bi ismi Harun. Panama da Harun da di iso kuror no. Wa Harun kana rajulan taqiyan. Kana rajulan taqiyan yuskara ismu fi misli hadhihi al-mawaqi. پدا سے مواقع با داغنو مغستشی تو خود دمرا پاکیزہ خضبه لکا حارون چی سورا پاکیزہ دے تو خود دمرا پاکیزہ لکا دا حارون خور چیئے یا اخت حارون او خور دا حارون ما کانا بوک امرأ سو انو پلاستا امرأ سو ان صلید ناکار عمل وما کانت امکی انو مورستا بغیا زناکارا و ناکارا خضا. So your genes are not that bad. ستا جینس خود عمرہ ناکارا ندی نہ دا پلار طرف نا اور نہ دا مور طرف نا دا تاولی دا سے عملو کر ستا جینس خود عمرہ ناکارا ندی ذکر جینس it has its own effects لگی کن لگی زمان کو وطن کے ضرب المثل لے ستا سو وطن کشتا کا نشتا دا وعدہ پا حوالا جیسا پا حوالا دا وعدہ پا حوالا منگو اصیل خزا کول گران دی اصیل خزا اصل مانا چې د خ جینز دی د خ خاندان خلک څه دی نو وای چې اصل خزه کول ګران دی خو ساتل آسان دی یعنی دا په مشکل کې درسنوم وخت لري دا څه تکلیفونو کې هم وخت لري پرده باندې ساتي حیا باندې ساتي صحیح او بیا ورپسې وای چې د کمسل خزه کول آسان دی هغه بس ورسره ډایرکټ خبره کوي دا دوا ده د کمسل خزه کول آسان دی خو ساتل ډیر ګران دي لوی عذاب دی څنګه شي ها ها دا ګوره تاسو ډیر مختصر کړی دی یا اخت هارون او حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ چې د هر انډیویجوال
مزاج یعنی طبیعت د دوه سيزونو کمبینیشن دی. دا ولیکئ هر انډیویجوال هر فرد د مزاج کمبینیشن د څه شی نه دی؟ د دوه شی نه. نمبر اول جینز، یعنی زما کوم طبیعت چې دی، زما مزاج. Genes has its own effects there in my nature, from father side and from mother side both. نو دا خو زما او د نور رونو خویندو ما سره کامن دي. د طبیعت دغه سچ ده، دا زما او د نور رونو خویندو کامن ده، ځکه جینز یو دي. صحیح ده که صحیح نه؟ صحیح شو. یعنی ما کې بس خوینه د پلار د خاندان سره کې، د مور د خاندان، او دغه زما رونو خویندو کې هم دا جینز والا دي. خو دویم هغه بیا د ماحول circumstances یا atmosphere. Circumstances and atmosphere. So the combination of these both will make the nature of an individual. Genes and circumstances. اور the circumstances اور the ماحول په حواله باندې بیا رور کې هم فرق وي. څه کې فرق وي؟ رور کې هم فرق دي. جینز تر حد پر خدای یو شان، خدای ماحول تر حد یو ماحول ملو شي بل ماحول ملو شي بیا الته فرق. صحیح ده فلا خانه؟ دا ګوره د عقل ډکې خبرې دي. ما کان ابوک امرا سوئل نو پلاس تا سڑے دنا کارا وما کانت امک نو مورتا بغیاں ناکارا خدا زناکارا. بغی مانا زناکار. اوس دې ته خو الله تعالی ویلو چې که څوک انسان دنه تپوس کوي ته ورسره بالکل ډسکشن مه کوه. Even though if they will ask you, so don't respond, don't answer any question of them. Say, you should tell them that you should ask this newborn baby. چې تاسو نه څوک تپوس کوي څه ورسره کوه؟ باید دې معصوم نه تپوس وکړه. فاشارت الیه دې اشاره وکړه عیسی علیہ السلام ته. قالو ناغوی ورته وی کیف نکلمو څرنګه مونږ خبرې وکړو من کان هغه چا سره چې د فلما دې په کریډل کې صبیان معصوم. A newborn baby in cradle? How can you speak to? What are you talking about? Are you crazy? استاد دماغ کار کوي. سیف الخانه سوي ورته دې معصوم سره لا کریډل کې دي غنټه او 2 غنټه او پیدا شوی دی دسره خبرې نو هغه خو عیسی علیه السلام ایڈریس نه کړ. They never asked عیسی علیه السلام the new born baby, but he himself started delivering a speech. صحیح. عیسی علیه السلام په خپل شروع وکړه. څه شروع وکړ؟ یو سپیچ شروع وکړ. قال انی عبد الله غو انی عبد الله زبند الله یم. انی عبد الله ز بند الله یم. اور صرف دانے چې بنده د الله یم. بنده د الله خو everyone is a slave of Allah subhanahu wa ta'ala. Maybe he is a legitimate son or illegitimate. Maybe he is a legitimate son or illegitimate. آتانی الکتاب اللہ تعالی آتانی الکتاب دا فعل ماضی دا past tense. خدای ما ته کتاب را کړی دی mean it is already decided. آتانی الکتاب اللہ ما تا کتاب را کرے دے وجعلنی نبی اگر زولے دے مالا پیغمبر وجعلنی مبارکن اگر زولے دے مالا دی blessed one and the blessed one. اینما کنتو کم زائے چومی مز واوسانی بالصلاۃ او اللہ تعالی ما تا حکم کرے دے بالصلاۃ پمانز بدنی عبادت العبادات البدنیہ والزکاۃ العبادات المالیہ او پمالی عبادت ما دمتو حیان چسو پوری جوندے و برن حکم کردے ما تا برن ان اکون برن چی یمز احسان کرن کے بوالدتی دمور پر سرا ولم یجعلنی او اللہ ندگزور ما لا جبارن سخت مزاجا. جبار مانا سخت طبیعتا. عیسیٰ علیہ السلام دیر نرم مزاج لگا. عیسیٰ علیہ السلام دیر نرم مزاج. کانا یبتسم دائما. He was meeting everyone with a smiling face. عیسی علیہ السلام او دغه وجوه د در خالد زوی دی حضرت یحیی. د در خالد زوی دی فرست کدن دی سیدنا یحیی علیہ الصلوۃ والسلام. هغه ډیر سنجیده او سیریس سره زکریا علیہ السلام زوی. هغه ډیر هر وخت
serious. That's also a good stuff, to be serious. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل راغی دغه ملاقات لا. نو عیسی علیہ السلام خو مزاج دا چې څنګه به چا سره سترګې ملاو شي نو خندل به، نه چې څنګه حال تر اذن نشه نو وی خندل، چې څنګه راځن نشه نو وی. اوس دلته خو د مزاج فرق دا مزاج یو شانو، دا مزاج بل شنو. نو عیسی یحیی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې مخامخ خندل، نو یحیی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یا عیسی مالی اراک لاهیا کانک آمن، مالی اراک لاهیا کانک آمن. زدا تا په دې یوزلیس خبره باندې اولې هر وخت ګورم، یعنی چې څوک ملاوي خان دې لکه ته چې د الله د عذاب بالکل بے خوف شوی، اس نه یریږي د الله د عذاب نه، دا ولې خندېږي هر وخت. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ورته جواب ورکړ، ویا یحیی مالی اراک عابسا کانک عائس، مالی اراک عابسا. زه هر وخت ولې داسې په دې ټینشن کې وینم چې تار وخت دغه ناس ته کانک عائس، لکه ته چې د خدای رحمت ته بالکل نه امید شې. صحیح. او دواړه کلمات بهترین کلمات. صحیح. اوس دواړو بیا دا فیصله وکړه چې let's wait for a wahi by Allah subhanahu wa ta'ala to verify either my saying or your saying. Which one is the best one? چې کومه خبره ما والا او کتا والا. نو جبريل امین راغی او دواړو ته خبر راړي، یقول الله عز وجل احبكما الى الله احسنكما اخلاقا وكلاكما على خلق خير. صحیح. د خدای ته زیات محبوب په تاسو دواړو کې هغه دی چې د هغه اخلاق ډیر بهترین وي. دا تاسو دواړو خو چې دا بهترین خو دی. Sometimes you need that one and sometimes you need this one. پیغمبر کو قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، آرا کڑے ماتا کتاب، وجعلنی نبیا، اگر زور دے مالا پیغمبر، وجعلنی مبارکا، اگر زور دے مالا مبارک، واوصانی اینما کنتو کمزے چیمز، واوصانی حکم کڑے دے ماتا بالصلاۃ دمانز یاد بدنی عبادت، والزکاۃ ادمالی عبادت، ما دمت حیا سو پور چیمز جوندے، وبرم بوالدتی، او اللہ حکم کرے دے ما ته د احسان کولو بوالدتی د مور خپل سره، ولم یجعلنی انې د ګرځولې ما لا جبارا شقیا سخت مزاجا بدبختا، والسلام علی سلام دی ما باندې پاورس جلتو چې زه پیدا کړی شوم، و یوم اموت پاورس چې مړېږم با، و یوم ابعث حیا پاورس چې پورته کولې بشم بیا ژوندی. ذالک. Now, this all speech delivered by Isa alayhi salatu wasalam, he never claimed to be Lord or a part of Lord or a son of Lord or a partner of Lord. They taqreer ki Isa alayhi salatu wasalam چرته ویل چې خدای دی ویل son of God، دی ویل چې خدای partner، دی ویل چې خدای part ہے. الله تعالی فرمایي دا تاسو څوک ته Lord وایي، څوک ته خدای partner وایي، څوک ورته خدای پاٹ وایي، څوک ورته سن اف گاډ وایي، چې دا تصور تاسو کوم ځای نه غوښتل. هغه دا نه کلیم کړي، هغه دا خبره نه کلیم کړي. زموږ په وطن کې ضرب المثل مدعی سست او گواه چست، مدعی سست او گواه چست. عیسی علیه السلام په دا داونه لري، امنون کې ټول لګي څوک خدای دی، څوک د خدای زوی دی، څوک د خدای پاٹ دی، څوک د خدای پاٹ دی. نو الله تعالی وایي بس عیسی هم دغه چې دا په خپل کوم کلیم کوي. Isa is that one what he claimed for himself, nothing more than that. ذلك عيسى ابن مريم انتقد عيسى ابن مريم قول الحق الذي يقول قول الحق، اغا خبره کوي رښتونه خبره، الذي اغا رښتونه خبره فیم تون چې پاغه کې خلق شک کوي. ما کان لله تصور نشته خدای د پاره یتخذ من ولد چې ونی سي ځان لپاره بچي، سبحانه پاکي د الله تعالی. خدای ته د بچي ضرورت څه دی؟ خدای ته د بچي ضرورت ځکه بچي په دوه مقاصد سره غواړي. دغه تولیق سیف الله خان چې بچي غواړي سره په دوه مقاصدو. اول دا چې جنریشن یې کیریان شي، چې څه چلو شي، چې نسل رواني بچی سره پر وړي، چې نسل رواني نمبر اول. او نمبر دویم to have a support for his father when he will become aged, not to be in a nursing home. And Allah subhanahu wa ta'ala doesn't need neither nasl and nor any support.
ما كان لله ان يتخذ من ولد. سبحانہ پاکی دا اللہ تعالی. You need your son to help you because sometimes you can't do something yourself. So you have to seek his help. As far as the case of Allah is concerned, he doesn't want anybody to help him. Why? إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ. وہ سب physical دنیا کی کار نہ کئی. So physical sources اور resources بانے کار نہ کئی. آپ کو آرڈر کی be and that is. اذا قضى امرا کلچ فیصلو کی دیو کار فانما خبر دادا یقول له ویغکارتا کن موجود شا فیکونو کن موجودا فیکونو. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي. This is also a part of the speech of Jesus. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ. عطا کی سر اللہ تعالی رب زما عرب ستاسو دے فابدو بندگی دا اللہ کئی. هذا صراط مستقیم دانے غلار دا. فاختلف الاحزاب من بین. اختلاف کو الاحزاب کلها. الاحزاب طول ڈلو اٹولو گروپونو اختلاف کا باب دا عیسیٰ علیہ السلام کے یہودیان ہوئے. فقالت الیہود تولی کہ چھے اختلاف تے رضی یہودیان ہوئے چھے قد ولد لیوسف النجار بالزنا معاذ اللہ. یہودیان ہوئے چھے دے یوسف النجار illegitimates زوئے دے. یوسف النجار illegitimates زوئے دے. یوسف النجار داد حضرت مریم دا خالہ خاوندو. کان زوجا لخالت مریم. کان زوجا لخالت مریم. And he was taking care of Maryam. He was taking care of Maryam. نو چه بچے پیدا شا نو یہودیانو خنزیرانو ہوئے دادا یوسف النجار illegitimates ہوئے دے. وقالت طائفة من النصارى. یوی طائفی دا عیسائیان ہوئے انہو ابن اللہ چلے دا خدای زوی دے. وقالت طائفة اخرى بلی ڈلے ہوئے ثالث ثلاثہ. He is a part of God. He is a part of God. دا دا خدای جز دے. وقالت طائفة اخرى هو اللہ نفسه. اور درے میں ڈلے پکے ہوئے کہ بل خدای نشتا. خدای دا عیسیٰ شکل کی دنیا تر آگلے. خدای دا عیسیٰ شکل کی دنیا تر آگلے اور دی وجہ ان ہیبیچول او ان یونیول طریقے تر آگلے. ہیبیچول یا یونیول طریقے تر انسان کی راضی دنیا تر خپلار او مور نکاح کئی اور بیاغینہ پیدا کی گی. دلتا خو نکاح میں نشتا بلکہ ٹچ نشتا. ہیومن ٹچ نشتا. میل ٹچ نشتا. نو دا خدای راگلے دا عیسیٰ پر شکل باندے. او اللہ تعالیٰ وی وقال اللہ عز وجل وبه نعتقد یا وفیه نعتقد انه خلق من غیر اب چلے بغیر دا پلارا پیدا دے. واپس بل سبق تک اس بردغ ایت مفہوم صرف لخانہ. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم پا وقت چوبو اللہ تعالیٰ چو عیسیٰ زید مریم اذکر نعمت یاد کا نعمت زما پتا بانے وغلا والدتک. صرف لخانہ تولید دم زمان پا خیال دا دے لیم پا زمانہ دیر شوی دا. او ذکر نعمت یاد کا نعمت زمان غلے کا تابانے وغلا والدتکا اپ والدستا بانے از ایتو کا زکا تمام ایت کرے بروح القدس پر روح القدس بانے جبریل بانے. تکلم الناسا کنت تکلم الناسا تا خبر کول خلق سرا فی المہد فی الصغر. فی المہد فی الصغر اور کوٹوالی کی. وکالن اس زمانہ دا کہولت دا شروع کی بعد الاربعین وزمن الکہولہ یبدأ بعد الاربعین سلویخ تو کالونا بعد شروع کی ندرانتے ہو مسئلہ کا لما رفع عیسیٰ علیہ السلام الى السماء فکان ابن 33 سنہ. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا خدا اسمان تو اچھا تو در شکالو. امام مسلم حدیث نقل کرے سینزل فیکم ابن مریم وهو ابن 33. پیغمبر علیہ السلام فرمائی كما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سينزل فيكم ابن مريم ابن 33. در شکال زوان بھائی چو واپس برازی
Why? Because changes are not taking place there, beyond space and time. Beyond space and time, no change will take place. نہیں سارے طرح سے راځي څنګه ځوان وي حنا به نه لګولي ځکه چې وشتان سپین شوي نه دي نه به نوي غاښونه لګولي because still he has the same teeth and the same black hair and the same body. A young man of 33 years. صحیح. اس حدیث کے راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فيمكث في الارض 45 سنه. نو لیکي چې له 15 کاله زمکه کې تیري سوره کاله اوس دا 15 کاله یا انکلوډینګ 33 یا ایکسکلوډینګ 33 either including 33 or excluding 33. So anyhow, it means that he will remain in this world after 40 years of age. And that is kahula. That is kahula. Maturity. That's the age of maturity. Even though every messenger is given maturity right after his birth. وَآتَيْنَاهُ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ. And we had given Ibrahim his rushd and maturity and understanding of a man min qablu, before his bulugh and attaining the age of puberty. نگویا دیکھیں اشارہ ہے وفيه اشارة الى نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. دا یو لفظ دے وکهلن څه وکهلن دیکھ اللہ تعالی دا خبره میسج منتراک چې دی بیا دنیا ترا he will have a second return. He will have a second return. وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَيَا كَاچما تعلیم در کړو تا ته کتاب والحکمت اد حکمت. نو حکمت معنا wisdom معاملہ فهمی. والتورات د تورات والانجیل واستخلقوا آیات کا آغا تخلقوا تصوروا. تخلق معنا تصوروا چتاب مشکل کول مصور کول بده بنتوین د خټینا که هیئت تیرے مثل هیئت الطیر پشان د شکل د مارغو. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بتا سے خطر راوغتا كان ياخذ الطين ويصنع منه الطير فكان ينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. ده سبب كيف بقوا اسبي والزلا صحيح كانت معجزه لسيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام. صحيح شرشا ما بخير ما شومان ورته تیر ډیرو لاړو چې بابا مرغیرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا تلاوته عنا الليل وعنا النهار فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وإذا أوحيت إلى الحواريين دغدي وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ آیات کپا وَكِجُوِي الْحَوَارِيُّونَ حواری خو دا حور نه دی دغه دی خو اما یو مخ شروع کو ها کم یو دی څنګه شروع کیږي اس قال خو بلا شيء اس قال کو څه دي لا يا عيسى ابن مريم صدقنا دا هم ویلو اذ قال الله يا كاچوي الله تعالى يا عيسى ابن مريم او عيسى ابن مريم اذكر نعمتي یاد کنے مزما علی کتابانے وغلا والدتک پمورستا بانے اذا ایتک زکما تائید کرے تو بروح القدس. روح القدس روح القدس مانا پاکیزہ روح جبریل. تو کلم الناس ویت چ خبر دے کول خلق سرا فلما دے پزنگو کی
وکالا اپ زمانہ د کولت کې نو دا سلویختو کالونه بعد شروع کیږي. نو پته ولګېده چې عیسی علیه السلام به راځي او سلویختو کالونه بعد به هم دې دنیا کې ژوند دی، ځکه دی چې اسمان ته خطه 33 کاله عمر او تفصیل ما تاسو ته بل ورځ ویل. وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ آیات کا دا چې ما تعلیم درکړې تا تال کتاب د کتاب والحکمت د معامله فهمي والتورات د تورات او انجیل و استخلقو او یاد کدا تخلقو چې جوړې من التین د خټینا کہے ات تیرے پشان د شکل د ماردو باذنی په حکم زما فتنفخ فيه تپوکې وغه کې فتكون طيرا باذنی شیغ مارغ پیزن زما وتبره الاکمه ات جوړې الاکمه د مور پیدا اړوند اکمه هغه اړوند ته وای دغه بیماری لا مرزاده دغه مرزاده نوم چې دا لا علاج دی. نو دا د عیسی علیه السلام معجزه وه. هغه زمانه کې طب او حکمت ډېر مخ په ترقی و، د ټولو بیمارو علاج ورسره و. د دې مرزاده ډون په علاج باندې نه پوهېدلې وه. او د برس لیپرسي دا بدن چې سپین شي دا بدن پیس ورته وایي. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ اجوڑا او ویت چ جوڑا ودی الاکما د مور پیدالون والابرص د پسمرز باذن په حکم زما و استخرج الموت آیات کدا چې ژوند کول تامړي باذن په حکم زما. کله کله به عیسی علیه السلام راغی نو داسې مړ بنده ته بودره نورته وي کوم باذن الله پاسه خدای په حکم نه به ژوند شفا وسیله. دا د عیسی علیه السلام بل معجزه و. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ آیات کدا چې منو ساتل بندو ساتل ما بنی اسرائیل غن کدتانا اذ جیتم بالبینات کله چې تراله دوی ته بالبینات واضح نشانو سره فقال الذين كفروا ويا کسان چې کفر کړو منهم د دوینا ان هذا ردا الا سحر مبین مگر ډېر واضح جادو دی. وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ وَإِذَا أُوحِيتُ او زکه ما اوحیتو انسپایریشن کړو. وحی معنا انسپایریشن پزړه کې مې چولیو ال الحواریین حواریین تانو حواریین دا 12 کسان یا 30 کسانو چې ملګری د عیسی علیه السلام. حواری معنا ملاتړ، حواری معنا ملاتړ، تاسو ملاتړ لفظ وایي. ان آمنو بیچی مان راڑ ما بانے و برسول اپ رسول زما قالو حواریینو وی آمنا منگ ایمان راوڑ دے وشحد او تگواشا بی اننا چی منگا مسلمونا سرنگون کون کیو اللہ تعالیٰ تا دا مسلمان مانا چی خدای تا سر چیٹائی، چی خدای تا سر کتا کئی. اذ قال الحواریون آیات کا غوخ چوئے حواریینو چو عیسیٰ زید مریم هل یستطیع ربک آیا خدایستا دا کار کویشی یعنی قوت خوی دے خو عملنی کئیوم. هل یستطیع ربک آیا خدایستا دا کار عملن کویشی ان ینزل علینا چی نادر کی منگبانے مائدتن یو خوانچا. تاسو خوانچا لفظ استعمال ہے سوکا تا مجموعی سوکا تا خوانچوئی تو خوراک شئی نه پکې پراتی دوار ورته وای. مائدتن یو خوانچا موجوده زمانه کې ورته ډائننګ ټیبل وای. ان ینزل علینا مائدتن چې نازل کې مونږ باندې یو خوانچا من السماء د اسمان. قال او عیسی علیہ السلام چې دا تاسو معجزه طلبوي نو که معجزه مو طلب کړه او عقیده مو قوي نشوه نو بیا به هلاکت راځي در باندې. قال ہوئے ورتدو اتقوا اللہ ویرے اللہ تعالیٰ نا ان کنتم مومنین کتاسو مومنان تاسو سوالو نمکوئی نغوی نجی زمونگا دا خدای پا قوت بانی حس شبه نشتا خو مونگ دا غوڑو چه دا خدای ملمستیا مو خوڑے سمو کڑے چه دا خدای ملمستیا مو خوڑے لیکن مونگ چه دا غوڑو چه شیرشا ملمستیا مو خوڑے صحیح یعنی پا دے که مو اس شبه نشتا چه شیرشا ملمستیا کولشی خو مونگی خوڑل غوڑو صحیح نو دوی موي چې خدای دا کار کوي چې کومګه سکو خورلې واړو اوس دینه بعد کوم نه کې شرشان. قالو دوی نریدو مونږ ان ناکل منها چې خوراکو کو دې خوانچینا وتطمئن قلوبنا مطمئن شذون زمونگا ونعلم امونگا پدې خبره پوه شو مشاهده په اعتبار دلیدو په اعتبار
ان قد صدقتنا چې تامون کرشتیا ویلې دي ونكون غلیا اشمونګ په دې معجزه باندې من الشاهدین د گواهانو څخه. قال او عیسی ابن مریم اللهم او الله ربنا او رب زمونگا انزل علینا نازل کی مونگ بانے مائدتن خوانچا من السماء دا اسمان تکون لنا عیدن چویدہ خوشحالی زمونگ دا پارا. عید مانا سر خوشحالی. اخترتو ہم عید وید اولی خوشحالی روزدار. تکون لنا عیدن چشمونگ دا پارا عیدن خوشحالی. دا عربی و شاعر وی د جمعه ورځ او د اختر ورځ او د محبوب راغلو. څوک راغلو؟ د معشوق راغلو. نو د یو ډېر عجیبه شعر دی چې عید وعید وعید صرنا مجتمعا وجه الحبیب ویوم العید والجمعه و اختر دے اختر دے اختر دے سودی درې اختر دے اختر دے اختر دے سو وی ټول درې واړه یو ځای شوي دي. وجه الحبیب زما د محبوب مخ دا ما دپاره لوی اختر دی. و یوم العید او د اختر ورځ دا بله خوشحالي ده. والجمعه د جمعې ورځ نو دا بله خوشحالي ده. صحیح. نو اختر څه ته وایي؟ عید څه ته وایي؟ خوشحالی ده. تکون لنا عیدن چشمون دا پارا عیدن سبب دا خوشحالی لی اولنا دا حاضرین زمون دا پارا و آخرنا و دا اغچال پارا چرستو برازمون پسی و آیتا اشدائی و نشانی من کستا طرفنا زمان و بوت ماندی ورزقنا اروزی را کے منتاوان تخیر الرازقین اتاکی سرت بیتر رزق ورکون کے قالاوی اللہ تعالی انی تاکی سرز منزل آنا نازل ان کے دے خوانچے علیکم تاسو باندے فمن یکفر خوک چاہن کارو کو بعدو دے معجزین بعد منکم دتاسونا فانی اعذبون تاکہ سرزب عذاب ورکم دل عذاب انداس عذاب لا اعذبه چن عذاب ان پدغ عذاب بانے احدا من العالمین سوک دا مخلوقات مثالی عذاب ورکم بیا سنگا عذاب ورکم مثالی ایگزامپلری پنشمنٹ ورکم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ آیات کا غچو بوئی اللہ تعالیٰ دا حشر میدان کی چیا عیسی ابن مریم او عیسیٰ زوید مریم انت قلت للناس آیات تابیلیو خلقتا اتخذونی چی ونسیما و امیا امور زما الہین خدایان ما پا خدای انہی سی ازما امور پا خدای انہی سی نو دا عیسیٰ خود عیسیٰ علیہ السلام متعلق مختلف عقیدی دی. سو کوئی دے سن آف گارڈ دے سو کوئی دے سن آف گارڈ دے او سو کوئی چھ خدای عبارت تے دریو کسانو دا مرکب نا خدای عبارت تے سنا دا دریو کسانو دا کمبینیشن نا ٹرینیٹی والا سوالا ٹرینیٹی والا نو ٹرینیٹی والا وی چھ خدای دا یو شخص نا دے خدای عبارت تے ترکیب دا دریو کسان نا چھ دا دری آل ٹوگیدر شی نو سی جوڑ شی یو خدای تے جوڑ شی نو یو پاگے چھ اللہ دے نمبر دیم پا چھ عیسیٰ دے نمبر دریم کی بیا دو گروپ دی نو یو گروپ وی چھ ہولی اسپیرٹ دے سوک دے یا ہولی گوسٹ سوئی ورطا ہولی گوسٹ جبریل امین او بل گروپ وی حضرت مریم دا سوک دا حضرت مریم دا ویچے اعنت قلت للناس آیتا ویلیو خلقتا چی ونسیما و امیا امور زما الہین پا خدایان دو من دون اللہ بغیر دا اللہ نا. قال ابو عیسیٰ علیہ السلام سبحانک سنگا سبحانک لفظی معنی کوئی دارا چی پاکی دا تعالی سبحانک معنی پاکی دا تعالی خودی تو وہی کلمہ تعجب پا عربائی کی چی یو سڑے صدا سے خبر واوری چی اگر بالکل حیران کن بھی سنگا خبر ہے حیران کن بھی ناخوی سبحان اللہ سوئی سبحان اللہ اندر کلمہ تعجب ہوئی صحیح نو ٹیکنیکل معنی کی یہ عجیبہ خبر آدھا لفظی معنی کوئی دا چی پاکی دا تعالی تو ٹیکنیکل معنی ایسا دا عجیبہ خبر آدھا امیزنگ انگریزی کی منگا سنگا امیزنگ. قال ابو عیسیٰ علیہ السلام سبحانکا پاکی دا تعالی ما یکون لی حس تصور نشکی دے ما دا پارا ان اقولا چیزو ویما آغا خبرہ لے سلی بحق چند ما دا پارا جائزہ زدہ سے خبرہ سنگا کولشم چی اما دا پارا جائز زمانہ دا تصور نشکی دے جدا سے خبرہ وما کری چی ما تا خدای ہوائی یا زمان مور تا خدای ہوائی
اس خبر مانا نہ کرے. او زین ان کنت قلتو کچر ما دا خبر کرے فقد علمتا نو تا تخوبا او اللہ معلوم ہوا زکتابا نے خصوصی پٹو نپاتی کی گی. تعلم ما فی نفسے فپیجن آغرا سے زماز رکھے دے ولا عالم ازن پیجن ما فی نفسے کا آغرا سے تاثر دے. تو دا طول مخلوق پر ازنو خبرے وہ مخلوق ستا پر ازنو نہ دے خبر. انکا انتا تاکک سرتا غلام الغیوب عالم یہ دپٹو رازنو ما قلت لهم ما نوویلی دویتا الا ما مگر آن خبر آمرتنی بیچتا ما تداغی حکم کرو اتا ما ترسو حکم کرو ان اعبد اللہ چی بندگیو کئی دا اللہ تعالی رب دے چی اغزما رب دے و ربکم استاسو رب دے وکنتو علیم شہیدن او ومز پدے خلق بان گوا ما دمتو فیم چی سو پورے زدوی کی موجودم نو چی زپا کی موجودم نو خما بیتا ہم دغا خبر کولا چی بندگی با دے یو اللہ کوئی اغزماهم رب دے استاسوم رب دے وزد چی کلتا اسمان تراوخی جولم بیا خماتا پتنی سے جدا دے سکوائی. فلما توفیتنی کلچتا قبض کمالا توفیتنی مانا شکلتا مالا واپس واغستا. عیسیٰ علیہ السلام وفات سے خونه دے عیسیٰ علیہ السلام وفات سے نے فلما توفیتنی دا توفی لٹرل مانا کیگی دا چانا خپل حق واپس اغستا سوئر دا چانا خپل حق واپس اغستا. لکه تا سار احمد باندې کار خرڅ کړی دی او د باندې د قرضه ده او هغه پیسې چې واغستې دې عمل ته وایي توفی. دې عمل ته څه وایي توفی چې ما ته خپل حق واپس واغسته. نو فلما توفیتنی چې کله تاسو واپس واغستم كنت انت الرقیب علیهم نو تحقیق سره ته نگران وي دوی باندې و انت علی کل شیء شهید او تپارسیز باندې گواهی. اوس وګوره عیسی علیه السلام بیا هم درد دې مخلوق باندې بیا هم درد دې چې خدایا دوی خدا ګناه کړي خدای اصلاح وکړي د خیر په لار روان کړي. ان تعذبهم کچرت عذاب ورکے دویلا فإنهم عبادک نو تاکی سر دوی بندگان سادی وإن تغفر لهم اکتب خنکی دویتا فإنک انتا تاکی سرت العزیز قوت والے الحکیم حکمت والے. قال اللہ تعالیٰ بویا دا یوم دا آغا ورز دا ینفع الصادقین صدقهم چی نفع و فائدہ بور کی رشتن خلقو تا رشتن ولی دا ہوئی دا قیامت روز آغا ورز دا پدی رز بانے سشی فائدہ ور کی رشتیا. لهم جنات دویر پارا باغون دے تجری من تحت الانہار چی بیگی بدلان دے غین نیرونا خالدین فی ہمیشہ بدوی پدے جنت کے ابدن فائیو رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ خوشحال شویر دوینا رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ خوشحال شویر دوینا ورضو عنہ ادوی خوشحال شویر اللہ تعالیٰ نا ذالک الفوز العظیم دالو یا کامیابی دا للہ ملک السماوات خاص اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانونو دزمکی دا وماو دا آغشینو فیہننا چی دی اسمانونو ازموک دے ووحلا کل شیئن قدیر